بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدمت مسلمانانو څنګه یې امیدوار به ټول بخیر برابر به ان شاء الله تعالی. نن د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس استاد محترم هغوی نن یو بیان کړی دی او ډېر افسوسناک کفار انسان چې نن سبا موږ تاسو ګورو نو موږ تاسو سره د دین قدر نشته دی، سره د دنیا په لالچ کې دنیا منډې ترړې شروع کړي دي. نو دغه باره کې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب استاد محترم هغوی یو ښایسته مزیدار بیان کړی دی. چې دا بیان واورو بیا پرې دوه خبرې کوي. خو هر سړی د دنیا په سوچ کې دی، د دین په سوچ کې هیڅوک هم نشته. هر سړی د پیسې په زور کې دی چې پیسې ډېره وګټم، د دین سوچ کې هیڅوک نشته. هر سړی د دنیا د ځمکه کې لګیا دی نښتی دی، د قبر او د آخرت فکر یې دی بالکل ختم. دا څونه ژوند به یې زمونږه په دې دنیا کې به تر څو مونږ جمدي پراته یو، دا مرګ به نه راځي، دا قبر به نه راځي. دا زمونږ کله تاسو څه سوچ وکړئ د شپې چې کله وده کېږئ، هر یو سړی د خپلې محلې په کورونو نظر واچوئ چې ستاسو پړوان دی په دې محلو نه څونه خلک جنازې لاړې. وګورئ داسې کور به ما ته وښایئ چې هغې کې نه د جنازه نه یوتې یو یا دوه یا درې. داسې دوستان به ستاسو د دوستانو پلاران به او مشران به وګورئ په دې مخ د ځمکه نن هغه کم دي، داسې مونږ هم روان یو. خو هر سړی د دنیا په سوچ کې دی، د دین په سوچ کې هیڅوک هم نشته. هر سړی د پیسې په زور کې دی چې پیسې ډېره وګټم، د دین سوچ کې هیڅوک نشته. هر سړی د دنیا د ځمکه کې لګیا دی نښتی دی، د قبر او د آخرت فکر یې دی بالکل. دونکو مسلمانانو دغه بیان او تاسو واورئ د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب زموږ استاد محترم. که بیان هم خوښ شوی وي نو مخکې د نورو مسلمانانو ملګرو سره شیر کړئ او یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب